هم په هغې خپل سکول کې سبق وایي. لکه سرکاري استاد چې دی نو دا چې څنګه وایي دا 1,00,000 نه مور دین 1,00,000 روپۍ تنخواه لي او د پرایویټ سیکټر استاد چې دی نو دا 10-15,000 یا 20,000 یا 25,000 هغه خپل بچی راولي د 1,00,000 روپو والا بچی راولي او د 20,000 روپو د استاد په دغه کې ودرېږي داخلي. بل زه دا خبره کوم چې دا جنگ چې کوم نن پیرنټس ته ور په غاړه شو دا پرایویټ سیکټر ولې ونه کو؟ پیسې خو پرایویټ سیکټر ګټي که نه. سکولونه د کرایه سکول کې سکول جوړ کې د کرایه په بلډینګ کې 10 ورځې یو کال هارډلی 2 کاله وچلېږي بیا یې دومره غټ بلډینګ جوړ کړی چې تا ته ویلی نه شم. زه وایم چې دا جنګ دغه ادارو ولې ونه کو؟ نو آیا چې په دې کې د دوی څه منشا ده؟ بل دا ده چې دا چا کم اډر چا جاری کو د هغه څه حیثیت دی؟ پرون تاسو 2-3 کاله 4 کاله مخکې لاړ شئ چې دی په کومه بېعزتۍ د دې ځای نه لاړ دی هایر د غټو ادارو څومره وشرماو دا پرې غټه کرسۍ کې ناست دی. دلته خو ټوله آوې که آوې خرابه ده مطلب دا او بله دا ده چې دا زمونږ د دې پیرنټس دا د غم ټایم باټ شو. په کار ده چې دا څنګه دا فیصله شوې وه چې په دې احتجاج شروع شوی و او د ټولو نه غټ احتجاج په سکولونو کړی لکه د یو سکول نوم یې واغسته نو د سکول جنګ به هم زه کومه که یو په 1 تاریخ مې بچي پیسې او نړه وکیل صاحب نو په 2 تاریخ یې میدان کې ودرولی شرمې یې د خلکو په مخ کې یا به ما سوي یا به نه وي میدان ته یې راودرولی د ټولو 2,000 کسانو کې وشرمئ وایي د پیس نه دی راوړی نو چې پیس یې نه دی راوړی نو نن خو له دا جنګ ته وکړه که نه. مونږ د قوم پرستۍ خلک یو په قوم پرستۍ کې ولاړ یو ټول عمر هم د قوم پرستۍ خبرې کړې دي نن هم داسې ودرېږو سبا هم داسې ودرېږو ټول عمر په یو قسم مونږ به هم ورسه ولاړو خو جنګ د هغوی و زمونږ نه جنګ د ادارو چې د دې چا نومونه یې واغېستل نو په کار دی چې دوی جنګ کړی و چې زما نوم دې ولې واغېسته لکه زما په سکول کې څه چل دی مونږ به ورسه ملګرتیا کوو. میټینګ ګوره جي میټینګ تاسو دې ته وګورئ چې لکه د 400 د ادارو څومره غټې غټې ادارې دي د دوی سره قدر ته لکه د دې پیرنټس خبر دي چې داسې چالو شو خو پرنسپل ته نه دی اونر ته نه دی خبر چې داسې چالو شو د پیسو سره غم دی وایي نن دا پیره دومره دغه شو دا صرف د خپلو پیسو سره غم دی نورو سره د ما او د لور او د زوی غم نشته چې داسې څه به کېږي او څه به نه کېږي. تاسو ډېره مهرباني